محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو، الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمجھ او د دې د علم او د عمل توفیق را نصیب کړي. زمونږ او تاسو او د تمام انسانیت او جن سعادت او نیکبختیا پدې کې دا چې موږ د الله دین صحیح طریقې سره زده کو او پدې باندې زما عزت مندو عمل کو. ځکه زموږ استادو د مختصر ژوند او د دې نیمګړي او فانی ژوند مقصد دا دی چې پدې کې موږ د خپل رب د رضاوندګۍ کارونه وکړو او د خپل رب د ناراضګۍ نه ځان وساتو. ادا وکیږي پدې چې کوم قانون او کوم کتاب او دین الله د برنا زموږ استادو د ژوند تیرولو د پاره را لېږلې، موږ د هغې د زده کړې کوشش وکړو. نن امت کې د زده کړې طلب ډېر کم شوی. الحمدللہ علماء کرام په اکثرو مساجدو کې موجود دي او د قرآن او سنت نه خبردار دي او د علماء دا یو ذمہواری چې دی په یو وخت د اوقاتو کې د الله کتاب او سنت د نبی علیہ السلام خلق له خی خو خلق کینی نه. لکه هر څوک تاسو سوچ وکئ چې زمونږ په مساجدو کې درسونه کیږي ناغې ته مونږ نه کینو ودکیږي ما بھائی چا سره څوک دی راویخ کړي چا سره څوک دی نو راوی خوي ښه ادا سکه نه یم چې کوم ناس ته نه من راغلي کمه ناس ته نه چې من راغلي نو هغه شان ناس ته مکوي. پکار داده زما عزت مندو چې موږ تاسو د خپل علماء سره کینو او ځان په دین باندې پوه کو. د ناس ته زما عزت مندو ځان حاجت مندو غړو او زمون پزړه کې د دې او طلب او درد وی دا شی نن امت کې ختم دی
نو په مرګ مړو شو خو نور سکه مونږ خپل مسم نکو ځکه موږ خو سمیږي د علماء کرامو په صحبت او په ناس ته مونږ غیله سمیږو نه تاسو ګورئ په ډېرو کمو جوماتونو کې علما درسونه کوي خو چې کوم ځای کوي نو څوک ولکیني نه دا بعضې زمیندارو خو داسې کار دی چې کاری وي نو د دین چوټي ده اکه اوزګاري نو بیا به جومات کې نو که دین داسې شي چې ستا د کار یو سیزن دی نو اوس به ته چوټي کې دا خو ژوند دی کله به سخته ګرمي جوړېږي کله به سخته سردي جوړېږي دین خو د یو موسم پورې نه دی چې ګنې سخته ګرمي ده نو یاره د کار چوټي بشي د دین د کار یا سخت ساړه دی نو بعضې اوقاتو کې خود سره خلق مستاړو راځي نه د هغې لازمه نتیجه دا ده چې نن موږ د خپل دین نه خبردار نه یو موږ د مونځ په فرایضو واجباتو نه پوهېږو او دا مسلې بار بار اورو چې بھائی مونځ په موږ ټولو فرض دی او فرض عین دی که نارینه دي که زنانه دي نو د دې مسلې زده کول موږ ته څه دي یو شی چې فرض وي نو د هغې علم هم فرض وي په دې د موږ دا غاړه نه خلاصېږي چې یاره زموږ مسجد کې امام دی او هغه د مونځ په مسلو پوهېږي دا خو به تاله پټي کې مسله پېښه شي هر مسلمان به د مونځ په مسلو باندې ځان پوهیږي دا پوهه به هله راځي چې موږ خپلو علماو سره کینو او دا غي نه زده کړو کو دا طلب په مونږ کې ختم دی د جمعې ورځم د دین د زده کولو یو ذریعه ده د الله حبیب به خطبه وي اوس هم علماء کرام چونکې زموږ د عجم علاقه ده او کومه خطبه چې عربی کې ویل کېږي په هغې پوهېږي نه نو د بعضې صحابو نه د عمل ثابت دی چې به عجمو ته یا نورو خلکو ته د امام او د خطیب د راوتو نه مخکې څه وعظ کولو کم مسلمانانو لکه چې دا درد وي چې د جمعې د وختي راتلو اهتمام کوي نو هغې نه هم څه ناسه مسله جوړه شي نو کار مو زما عزتمندو ډېر ګډوډ کړی نه د جمعې فرض وختي راځو نه داسې پابندي کوو چې یو وخت دی موږ د علماو سره کینو د خپل دین د خپلې کلمې د دې پوښتنه وکړو خپل مونځ وله واورو د مونځ فرایض او واجبات زده کړو دغه وجه ده چې رس تر رزه په مونږ کې د دین باره کې سستی او کمزوري راځي ما آیات مبارکه ستاسو وړاندې ولستو الله وی ایمان والو اتقوا الله حق تقاته ویریږئ د الله نه په حق یری سره او ای حق یره دا ده چې د الله تابعداري وي نافرمانی نه وي او الله را یاد وي او رب العالمین هیریږي نه بیا فرمای ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړه کېږئ مرګ دې در باندې را نشي مگر چې تاسو تابعدار یې الله تا وګوره هر وخت مرګ راتلی شي لکه نن ناسته ده کور کې ناست یو اوده شو کېدی شي دا خیرنې اوده کېدل وي نو سړی ځان ته وګوري ظاهر باطن ته چې آیا که مرګ راغی نو زه د مرګ د راتلو قابل یم زما شکل د دې مناسب دی چې زه به رب سره ملاو شم نو هر وخت زما عزتمندو ځان تیارول ځان ته کتل چې زه مرګ ته تیار یم که نه تاسو ګورئ دا څوک چې بهر ملک له ځي نو هغه د تلو نه مخکې سوره سوچونه کوي چې زما کاغذي کارروایي سمه ده که نه هسې نه د معمولي نقصان د وجې نه زما دی دنیوي سفر کې رکاوټ جوړ نه شي کله داسې هم شي خلک رخصت کی خو د معمولي نقصان د وجې نه هغه بیا واپس کړی شي داسې زما عزتمندو زموږ د اخرت یو سفر دی زموږ د اخرت یو سفر دی
چې دا غي د پاره موږ خپل کارروایی زما عزتمندو صحیح کو د خپل شکل ته وګورو دا خونه چې د مرګ نه پس به موږ ته شکل برابر ای په خوا هم دا خلکو کولو سم په باز علاقو کې د ناپوهۍ د وجه نه کوي چې څوک مړ شي نو که انګریزي سری نو په مړونه ورله سمای الان کې بس مرګ سره خو خبره ختمه شوه دغه دا سوچ پکار دی چې زما دا سر انګریزي دی سينه په دې حال کې الله لاړ نشم زما ګیره برابر نه دا سينه په دې حال کې لاړ نشم زما شکل او صورت د خپل پیغمبر برابر نه دی سينه په دې حال کې لاړ نشم ز دروغ و غیبت کوم چغلی کوم د مسلمان سپکاوي کوم په دې حال کې سو نشي مرګ په ما باندې را نشي الله وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرگ دې ناراضي مگر چې تاسو تابعدار یې دام ګوره د یو مسله د باز خلک لین دین کوي نو کده چا پی دي نو هم لیکي او که په چا باندې دي هم لیکي دام د قبر د آخرت خبره ده چې تخپل بچو ته شرونه فسادونه جنگونه پرزونه مپریزا ستا که پچادین اومو اجرما پی دمر دی ویلی کا او بچی او خزا پی گوا کا چې دا دور پیسې قرضه د زما په فلانی او فلانی باندې ادم ورته وای چې په ما باندې د دمر خلکو قرضه ده مونږ به کاتی رواني د لکونو روپو خو نه خزله پتشتا نه بشیله پتشتا نو داغه نتیجه دای چې مونږ باندې زورګونه لکونه د خلکو قرضای ابس پدې کې مړ شو خاخ شو بیا راشي ای وی موږ له پته نشته نو که پته یم څوک نه ورکای دی ولا پته نی بیا بس ورکی ایک پته یې نوم سدي نن زمانه اولاد دا سره چې هغه نه په ژوندون مور خپل په اور کې ولال د نن زمانه اولاد سره چې په ژوندون ته مور او پلار په اور کې ولاړ دي رجستر کو لګوري او د مور او د پلار نه فرمانه ده رجستر کی پټی شي بیا وسو کی نو داغي وجدای چې تا قرضه یوړه بسور کې به پسوځي کې ابو داود شریف کې یو حدیث راغله نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل فرمائے وې د فلانه قبیله سوکشته کنا نو یو کسو غواړي یاري نه د الله د حبيب د hebat ته وجه نه خاموش او نیوي چې ځګنې يم بیا وې هغه ډېر پیر باندې وی یاو زیم د الله حبيب وی چې تاسو هغه قوم والا او خاندان نسب والا سړی مړ دی او هغه قرضدار مړ دی اپ اور کې گرفتار دی غاړه اخلاص کوي اوس دی په لګورای استا سره روان خودای نو دوله بسوامه پای ایمان سره وای دا سي بچیشته چې دا پلار غاړه خلاص کی هغه پردې پټه دیولې غاړه خلاصای یا هغه پردې پیسې دیولې و هغه خلاصول زما څه کار دی چې ولې خلاصو پیږي په خبره باندې کم سړی چې پردې حق یوړو دی په عذاب کې سوي گرفتار وای نو موږ ورپسې سلويختی او درېما اخیرات میخه دی ګنا لالو خو چې کمز مکه د خلکو نه نیولی په زور او هغه له سبحانه او ځان له جوړ کړي نو دا هغه سره کو دیو جنا موږ سره عمرګه درس کې کینې ناغوي چې توبې لمو تیاری کو خو یو شی نه تیاری کو توبې لا ارشتیا حل وای وای توبه مو خوخه د خدایو شی و پکې نه دی خو چې دا پر دې مسنیول دا ورکول غواړي دې له مغاړه سمنه را چې ما دا پر دې حق خوړلې یا زما پلار او نیکه خوړلې دا خو ورکول غواړي نو پاغي زما عزت مند ځان غلی کو د الله حبيب استاسو هغه کس قرضدار مړ دی او هغه په عذاب کې گرفتار دی غاړه اخلاص کوي نبی کریم علیہ السلام چې چا بغاړه بند یوړه جنازه په نه کولا ادا سمر لوی د خفقان خبره ده چې یو مسلمان مرشو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین موجود دی جنازه په نه کوي
که د محلې امام وي چې په دې سړي جنازه نه کوم دا خبره د خفقان نه کنه دا خلک وایي چې وایي څنګه زموږ په پلار او زموږ په ورور زما په بچي دې باندې جنازه نه کوي نو خبره د خطرې ده کنه چې د الله حبیب موجود وي جنازه به د الله حبیب په قرضداري نه کوله چې چا به پردی حق یوړو حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو کس قرضدار مړو د الله حبیب له پته ولګي د نبی صلو علی صاحبکم په دې خپل مرګري مو د جنازې مز کوي ز په نکو ورته الله حبیب په د جنازې مز نه کولو اشارهینو لیکلی وای دی و جنې نه کولو دا جنازه د ژوندو شفاعت د مرده د پاره چې ولاد دی شفاعت کوي جلاد موږ د ارور زموږ د اخور زموږ د مسلمان نارینه زنانه مړ دي امونږ شفاعه راغلیو وای د الله حبیب لپته وک زما غنت عظیم شخصیتم شفاعت او سفارش کوي او پردي حقونه الله د چا په شفاعتونو کوي نه په دعاګانو معاف کوي چې ګنې دا ټول کله چاله دعا کوي او غلب غنې په دې دعا باندې پردي حق معاف کوي الله بخپل حق ورته معاف کی خو پردي حق زما عزتمند سن کوي هغه نه معاف کوي نو الہ العالمین وی ممبڑ کی گئی مگر چی تاسو اللہ تتابدار دا احساس زمونږ د زړه نه وته چې بای ما پر دې حق را ګر کړي زما پلار نکرا ګر کړو یره دا غاړه خلاصول پکار دي کنا ننمو پزان رحم راضی انمو پخپل والدین راضی انمو پنیکونو راضی وای پر جوړ کې سوځي غاړه سره خلاصو الله وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون بیا ما یو حدیث د جمعې د ورځې بارکه وي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی غره پرزو کې چنور پر راختله اغرز د جمعې دا د جمعې مبارک دا ورځ ډېر غره ده او دا د دې امت د خصوصیاتو نه ده موږ نه مخکې یو لوی امت تیرو د یهودو هغه د خالی رضرانی ولوا او دا هغه پسې یو لوی امت تیرو د نسواراو ناغی د اتوار رضرانی ولې دا ورځ د دې امت په نصیب کې الٰه العالمین خوا غره پر رزو کې رز د جمعې دا فيه خلق آدم پدې کې آدم علیہ السلام الله پیدا کړو والله چې آدم علیہ السلام پیدا کولو دا زموږ د دین مسله الٰه العالمین ملائکه ته حکم کو د ټول ازمکه د مخنه په خپل قدرت د ملائکه په ذریعہ خار راټوله کا پدې کې سخت وا نرم وا سر وا تور وا دیو جن د بنی آدمو پرنګونو کې فرق دی د بنی آدمو په طبیعتونو کې فرق دی او دغه خاور راړه او به پوبو کې واغلا او د دینه د آدم علیہ السلام جسد جوړ کو به پکې پخپل قدرت روح واچولو نو دا چې پیدا کولو دا د جمعې مبارک ورځ وا د جمعې مبارک په ورځ باندې الله آدم علیہ السلام دا پیدا کړی دی خپل دین تناس ته پکار دا ورزمون په د اسلامی ملکونو کې د طلباء په کتابونو کې چې سبق وای نای ورته دا وای دا انسان څنګه انسان جوړ شوی دا ول کې شادوګه نو هغه شادوګي ورو ترقی کول انسان ته جوړ شو دا د کفر خبره د قران او سنت نه انکار دی دا خبره زمونږ د دې تعلیم یافته خلکو په ذهن کې پرتی وي ا د دې د خرابېدو یو اسباب دام وي بار ملکونو ته تعلیم د پارتلل سناروا نه دي خدا خلق زمونږ د مسلمانان طالب العلم خالی الذهن وي او دی کفارو د اسلام اعتراضونه زده کړي توجه مولا د دې چل تلار شي سبقم ولا خی
وربان په اسلام یو اعتراض مو کی د خالی الذهن د اعتراض په زړه وردن نشو خود سره جواب نشتا نه دا محسوسي چې د اعتراض جواب دی او عالم دین نزدکی او جواب ورکی نګور د زړه کې د اعتراض زیونیو بل رز بل کو ناغي زیونیو د دې چې راضي د خبره ورکړې دیو جنا مسله دا وې د دین بارک د چا پزړه کې شک شوبراله زر دی او خپل عالم دین ترازی او داغه د قرآن او سنت پرانا کې تپوس کوي چې د شک او د اعتراض سوشي ازاله وشي که چره دا په دې زړه کې پاتې شو د بجاله چي د باغی چي دینه به بچی پیدا کیږي نا چې هغه زین راضي اسلام ناغه پورا سوي پورا متنفر وي د اسلام نا د اسلام نه پورا سوي متنفر وي نو داغي او غټه وجه زما عزتمند دام وی ګور ماته سره سوې الله او رسول سوې چې آدم علی السلام الله پیدا کو انسان چا پیدا کړي دای وای سکول کې ولا سغه وای دا شادو گیا ترقی کوله بس لکای مکای تو غرزیدا او د شادوګی نه انسان جوړ شو دا اوس د الله او د رسول او د دین بالکل مخالف او الټه خبره ده نو د جمعې فرض الله آدم علیه السلام پیدا کړو وفيه ادخل الجنه اپدی جمعې فرض هغه جنت ته وردن نکړې شو دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې جنت موجود دی او جوړ دی او جهنم موجود دی او جوړ دی الله په خپل قدرت باندې سکړي پیدا کړی دی وفيه اخرج منها ا د جمعې فرض هغه د جنت نه وستل شو اپ دې رستو کې فائدہ دا وا چې ګور رسول خولي بندگان دي خپل ژوند دی رہی د الله عبادت او بندگی کوي پدې راوتو کې ظهور د پیغمبرانو شو پدې کې ظهور د نیکانو خلقو شو سمره په معاشره کې د الله نه یریدون کی خلق دي د رب العالمین نسلی یریدون کی خلق دی دیکھو زنگل وی د زمرو نه خالقیږي نه پرون یو کس ما نه تاسو کو عظیم مخینم پیژنم چې سړی نیک سړی ما ته وی زما پلار خو د خويندو ناو د یو چابل شاه نظم کني ولې وا نزی کو ورکوم څنګه موري صاحب تاسو باندې لازم نو سم داسې خلق شته چې پلار نه ورکړي خو هغه باندې خارې واچولي نو دی وای د غزان سره یوړه خو ځان سره سنو کو ځان سره قبر لنوړ نو پدی کې رويشته شو په دې رستو کې سوره فائدې وي ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه قیامت بن قائمیږي مگر د جمعې پرس اب کوم جمعه یغه الله لا پته قیامت علم چا سره ده په غیب سوق پويږي مړ ژوندې په غیب هیڅ کوم نو کڅوک دا داوا کوي چې په غیب پويګم نو ځان کافر کڅوک دا داوا کوي چې په غیب پويګم نو سی وکل د قیامت علم د چا سره ده جبريل علیہ السلام په اخرنی عمر کې نبی کریم علیہ السلام تراغله هغه ته حدیث جبريل وای ا د ټول دین خلاصه دا هغه حدیث نو په هغه حدیث کې د الله د حبیب ندام ته پوښ کړو مت الساعه قیامت بکله نو سید العالمین ورته ایمان پته نشته چې پیغمبر نه پته نشته بل څوک دې جهل نو د قیامت پته نشته خو چې قایمی کی سبای د جمعې ورځ بای دیو جن راغلی ور دي زناور ته ګورم غویدا زناور وېدا سه زناور ني چې د جمعې پشپې د سبا په وخت کې په خطرای نور راحتو پوره او یا سنا د قیامت غرض دانی وګوره کو غوې دې ک بیزه دا ک ګډا مونږ بیغم یو وایس دي هر شی د جمعې په دې سبا باندې د شپې نراواله سبا نور خطو پورې په خطر کې وي چې قیامت خو د جمعې پر ازرازی سينه دا جمعه چرته نه امون په نور رسول الله ذکر مکر کو د جمعې رسوي
هغه زمونږ د خوبونو دا او هغه د عباسیاتو دا د نورو کارونو دا چې نور روخیږي نو دی خوشحاله شي چې قیامت رانغی ځکه قیامت چې راځي لومبې به نور د کوم طرف نه روخیږي دا به لومبې د مغرب د طرف نه راخیږي نو په دې جمعې کې به قیامت قایمیږي د جمعې ورځ به نو دا دومره مبارکه ورځ ده او په دې کې مونږ او تاسو ته اعمال متوجي دي د دې ورځې دا بهتره ورځ ده خدا بهترواله په اعمالو ده اے شب قدر بهتر ده خو که چا پکې ته خوب وکړ اپ کې غیبتونه وکړ ناغلم بهتره ده بیا شب قدر خو شب قدر ده خود اعمالو والا لپاره نو د جمعې د ورځ د خیر او برکت ده خو چې څوک خو پکې چې سدي خو پکې وکي کنه دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ہے دوی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای په دې جمعه کې یو وخت ته داغه سره موافقت ناراضی د بنده مسلمان يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه چې په دغه وخت کې د الله نه خیر د دنیا او د آخرت غواړي نو الله ورکړي رواه متفق علیه دا بخاری او مسلم شریف حدیث ته سمې وي چاله حدیث یاد شو ها لا سجد کوي چاله یاد شو ها بھائی وروزم د نیمه نزیات در کې غافل دي تاسو نه موام کنه تاسو دا بیم گاونډیان دي دا ټول گاونډیان دي یا څنګه حدیث څوک به وای ها تاسو په لوی فکر کې پوښي په خبره باندې دادا سي پاسانه چته د ذهن نوځي په اوسات باندې ویګي په خبره باندې ودنا سي بدغه شان ها د پیغمبر خبره تقسیمی یا تاسو غافل نه شي د متفق علیه بیا ولا وکی دی خو بیا که چاله سجد نکو نو هغه مو تاسو کوماو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای د جمعې په درس کې خامخا یو وخت ته چې یو بنده مسلمان داغه سره موافقت ناراضي چې د الله نه پاغي کې د دنیا او د آخرت یو خیر غواړي مگر د الله وعده ده چې ورکړي د الله وعده ده چې ورکړي نو ګور په دې رس کې زموږ استاد سوره حاجتونه دي نو که د جمعې د عرض چاوي چې وای دي کې ونن چرته ګټ کې ناشته تلاوت وکوم ذکر وکوم چې دا وخت پکې سکم نو د چې کوم مراد دې د دنیا او د آخرت خیر دې الله د خپل حبيب په جبه سکي او د الله وعده ګوره د ټکو وعده ني تاسو ګورئ په انسانانو کې داسې خلق دي چې جبه به کټ شي خو چې سواده کړي هغه وعده در سره ماته نه نو د رب کریم وعده او د خپل نبی په مبارک جب باندې کوي په جمعې کې یو وخت ته چې کچره دې سره دی او بنده مسلمان موافقت راغې مسکی تلاوت کوي درود شریف وای او د الله نه خیر غواړي الا اعطاه اياه مگر دا به الله د تور کوي دا متفقون علیه حدیث ته امام مسلم رحم الله دا الفاظ سی واکړي وهي ساعه خفيفه لغون ته وخت دا سړي روغد نه ده لغون ته وخت ته د دې جمعه کې یو وخت ده چې هغه کې الله د بندگانو سره د دعا قبلې دو وعده کړي د دې وخت بارک تقریبا سکم سلويخ اقوال دي د علماء کرام سدي سلويخ اقوال دي سو کوئی دا د سبا درا خاتون راوالی چې د بانګ ټیم شي د انور خطو پورې ده د نور خطو پورې ده یو قول په دې اقوالو کې دام ده دو قولونه په دې کې ډېر معتبر دي
اوای بیا در ناورم دو قولونه پکې سری یو پکې دا ده چې امام په منبر د جمعې پرس کې ناستو نو دا وقت شروع شو د مز د ختمېدو پورې لکه اوس دینه پس به امام کینی بیا به د هغه مخې ته اذان کېږي هغه خطبه وایي نو د امام د ناستې نه دا وقت شروع شو د مز د ختمېدو پورې یو دا د مسلم شریف په حدیث کې راغلی دی چې هغه وقت دا دی چې امام د خطبې د پاره کې ناستو نو د مز د ختمېدو پورې دا وقت دی او دویم پدې کې دا دی چې د مازیګر نه والې د نور پریوتو پورې دی دیو جن نن د جمعې مبارک ورځ د مازیګر ډېر قیمتي دی نو پدې کې ځان د چانه پټوي کله بعضې سړی راشي ګوره ته هم کوشش کوئ د الله بندګانو چې خپلم سنکې نو بل پسې سره ګرځي پوهېږئ په خبره باندې خاص کر چې کم کار والا خلق دی علما دي نو ستا د ګپ شپ دپاره بل څوک نشي چې د کار وباسي اترالی هغه سره په ګنټو ګنټو ناست دی او د هغه قیمتي وقت څه کې قیمتي وقت ضایع کې نو د بل چا وقت مه ضایع کوئ خپل مه ضایع کوئ د بعضې ناپوه عوامو او د بعضې ساده خلکو عادت دی چې اوزګار شي ویره ما ویزم چې مولانا صاحب او خپل امام سره به لږ لږ ګپ ولګو نو علماو د اوقات تقسیم کړي چې دا زما د دې ټایم دی دا زما د دې ټایم دی اوس هغه وخت تا په ګپ تېر کړو نو هغه لکې ګوره تا نه ناراضه دی کیدای شي خیرې درله وکړي څه وکړي تا ته دغه وخت کې هسې نه خیرې درلو تا خو د هغه ټول وخت ضایع کړو نو د جمعې پرځ چېرته د مازدیګر نه پس ګوټ پټوئ خپل وقت مه ضایع کوه بل هم ګورې د کار ونه باسي که داسې څه کار دی بس مختصر هغه خپل کار کوه چې د دې قیمتي وقت نه څوک څه نه کړي ونه باسې چې تا هغه سره ناست دی هسې بې سره راغلی په ګنټو ګنټو دی وله وقت ضایع کو ګوره دا علما روزانه سبق ښایي نو یا د سار نه ماسپښینه پورې درس کوي بیا وله دا ګوري که دا عالم کتاب ونه ګوري د سبق برکات نی نو چې ته ورسره کېناستې تا سره یې ګپ ولګو نو دی به سبا څه ښایي پوهېږئ په خبره باندې تا د هغه وقت څه کو ضایع دی کو برباد دی کو ورته نو د مازدیګر نه پس دا وقت هسې قیمتي دی او د جمعې دا څه دی څوک به کوشش کوي چې چېرته ګوټ کې کینی درود شریف وایي تلاوت کوي ماشاءالله زمونږ بعضې زنانه طالبات بالکل په دې عمل کوي بس چې ته ځان چا نه اړخله کوه پوهېږئ په خبره باندې که اړخله دې نه کړو که نه نو دا د قبلېدو ټایم یې درله په اخوا دېخوا او په غیبتونو په تاویلي ماویلي په چغلو یې درته ټول څه کو ټول یې درته ضایع کو نو د خاص د مازدیګر وقت هسې قیمتي دی د مازدیګر وقت څه دی دا هسې قیمتي دی او د جمعې دا بیا په قیمتیو کې قیمتي دی په دې کې ګوره درود شریف یا تلاوت کې بیا که مطالعه د دین کې نو دا خو نور علی نور خبره ده ځکه زه چې تلاوت کوم نو ماله فایده ده که زه سبق ګورم د حدیثو د ترجمې او تفسیر نو دې کې د نورو فکر اب دی نو دا په اعمالو کې یو لوی عمل دی اصل عمل څه دی چې د مازدیګر نه پس یو عالم مطالعه کوي تفسیر ګوري احادیث مبارکه ګوري خو چې دا وقت در نه زما عزتمندو ضایع چا چاله به یادي بای اے قسم دې د الله حبیب وایي چې الله وایي چې څه غواړې څه به درکوي ضرورت د چا ضرورت نشته الا سوچت کوي چې چا ضرورت نی ټول حاجتمند یو که نه یو ټولو کې غټه خبره د ځنکدن ده د قبر ده د اخرت ده نو موږ ټول دې ته محتاج یو که ته د مازدیګر دا کار ونه کړې نو څه نه کېږي ته ټول عمر دې کار کړی دا هم نه چې مازدیګر مثال په طور تا باندې کار دکان کې ناستې تلاوت کوه درود شریف وایا که څوک راغی سودا پې خرڅه که څوک راغی سودا پې خرڅه که
ورموږ د مشرانو نه اوریدلی په خوا په ملک هندوانو و هندوانو بساری وظیفه کوله خپل سو وظیفه وا نو کتب هندو لساری دکان للاړي په اشاره به سره خبره کوله سودا به درکه خوابه نګوره یو هندو یو کافر په یو خپل وظیفه کې لګیا دی اتا سره خبرې پسې کوي په اشارو در سره خبرې کوي او ته د یو خولي ایمان او د دین الله در باندې رحم کرم کړي مسلمانې نو ته که نور سنی د دین لوی عمل شته درود شریف ویل درود شریف او درود هم دا درود ابراهیمی وایي هغه کتاب کې مونږ یو سلويخ الفاظ د صحیح حدیثو نه د الله د حبیب د درود با هغه وایي ځنې درودونه خلکو د ځانه جوړ کړي یو درود د مازیګر د مز نه پس خلک وایي او د ځانه ولا ثواب هم جوړ کړي چې د اتیا او کال وجر د خبره ثابته نه ده نو پاکستان سلا سے کړي درود وایي او خو دغه ثواب نشتا بلې د الفاظ نشتا درود ک نور نه درځي درود ابراهیمی خو درځي کنه دا موږ کې چې مونږ کوم وایو دا څه ده دا درود ابراهیمی ده نو کو نور نه درځي دا درود درځي دا درود وایا نو دا دعا اوقات زما عزت مندو ډېر د قبلې دودي په دې رس کې ډېر د قبلې دودي چې مونږ تاسو د دې خیال وساتو انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس رواه الترمذي رحمه الله انس رضی اللہ عنہ چه خادم خاص تے اې دا الله د حبيبي سو کاله خدمت کړي لس کاله خدمت کړي انس رضی الله عنه د نبی کریم علیہ السلام سو کاله خدمت کړي لس کاله خدمت کړي او هغه د الله د حبيب د اخلاق او ذکر هم کوي وای په دې لس کاله کې معمولی د خفقان خبر راته نه کړي که یو کار پسې لګلې مان دي کړي دا سی ویلي جوړې دیونه کو تاسو بلند اخلاقو د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اولټوي وقت هغه چې پاغه کې د دعا قبلې دو امید کې دیشی پرز د جمعې پس د مازیګر نه د نور د ډوبې دو پورې رواه الترمذی ور الله حبیب هغه وخت مخیلو کم وخت دی بھائی د مازیګر د مز نه پس د نور د ډوبې دو پورې نو بس په دا رضوای چې جمعات لمنوزم اباځ خلک د جمعات کې نه پریز نجرته ګټ پنا کوا په دا غرض موبایل هم بند وا بس چې ته ګټ کې کېنا دا وخت الله لورکا دا په درود شریف باندې قیمتي کا دا د کلام الله په تلاوت قیمتي کا دا په استغفار او توبه باندې قیمتي کا دا په مطالعه د دینی کتابونو هغه باندې دا قیمتي کا دا اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا جلیل القدر صحابی نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ ستاسو پا غور رزو کی رزد جمعہ فیہا خلق آدم پدی کہ آدم علیہ السلام پیدا کړي شو وفيه قبضا اپدی جمعه او رزبانه اغي وفات کړي شو وفيه النفخا اپدی کی بشپېلې کی پوکه والے کیږي فاکثروا علی من الصلاه فيه وې د جمعې پشپا ورځ په ما باندې ډېر ډېر درود وایي دا شپه د هر ورځې تابع وي هر شپه لکه اوس بیګا د جمعې شپه دا د دې ورځې تابع ده هر شپه سوي دا د ورځې تابع وایي ډېر ډېر درود وایي په ما باندې وګوره دا زموږ د پیغمبر علیه السلام مونږ ته حکم هم دی او مطالبه هم ده
ایمان سره وای مونږ چرته داسې کړي چې بیګانه د ماښام د بانګ د نور پریوتونه جمعه شروع شوي چا ډېر درود ویلی لاس اوچت کوي د نورو ورځو په نسبت د نورو ورځو په نسبت چا ډېر درود ویلی په کار دا دی چې وایي امام نووي رحم الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی او د قرآن او سنت ډېر غټ خدمت کړی وی امام نووي د فرایض او سننو نه علاوه د جمعې نور چې به پرېوتو بیا به نور څه نه کول ټوله شپه به هم وي خو ټوله ورځ دې کې به درود شریف وي دې کې به څه وي به یو دکې کوي ما دا چا چې لاس تړلي ویښې کوي لږه دا لاس چې چا تړلي دا لاس مه تړئ لاس مه تړئ ویښ کښېنئ بھائی څه تقسیمیږي او تاسو اوده ناستې یئ نو بھائی سمی ہوئی حدیث میں سوئی چاہ ازدہ کو نودو بس ازدہ کڑی تاسو لواب سا حدیث شو وید جمعے پارس دیر درود آئے اے بھائی دا اللہ پیغمبر مونگ تا حکم کڑے اس مونگ امتیان یو دا شفاعت پتم یو کنیو او دائی دا حوض کوثر دو بود اسکلو پتم یو کنیو پکار دا دے چی بیگا دا جمعے شپوانند جمعے رزدہ چې مونږ په دې کې په سونو زورګونو کرته څه کړی وی درود مو ویلی وی وایي ما باندې ډېر درود وایئ بله یو عجیبه خبره کوي فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو دا درود په ما پیش کېږي ته چې کوم درود وی ملایکې وړي او پیغمبر علیه السلام ته پیش کوي صحیح روایات دې کې راغلي ته چې کوم وایي په ښکلي ښکلي الفاظ ووایه ستا د الفاظ بو څه کېږي اکه بیا د پیغمبر هغه الفاظ وي نو چې تا خپله جوړ کړل د هغې به څومره خوند دي او چې نبي په خپله درله ویلي د هغې به څومره خوند دي کوم یو خوندناک دی پیغمبر چې په خپله کوم الفاظو انتخاب کړی په هغه الفاظو پې درود ووایه وایي فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود په ما باندې پیش کولی شي قالوا صحابه ورته یا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت زمون درود شریف په تاسو څنګه پیش شي وقد ارمت تاسو په قبر کې خاورې شي لکه عام مړي چې څنګه خاورې کېږي قال يقولون راوي وای چې بعضی وای چې بلیتا ستاسو اډو کی بزاړ شي وي قال الله حبيب ورته فرمایل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء نبی علیہ السلام ورته الله په دې ځمکه منی کړي د پیغمبرانو بدن نشي خوړه څومره انبیاء علیهم السلام چې په زورګونو دي او زموږ د ټولو باندې ایمان دی ہر نبی په خپل قبر کې تر و تازه پروت دی الله په دې ځمکه دا شی بند کړی د انبیاء علیهم السلام یو وخت نشي کولی نشي ازارولی ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء رواه ابو داود والنسائی وابن ماجه والدارمی والبیهقی رحمهم الله فی الدعوات الکبیر نور زموږ استاد د چا باندې سوره درود پیش شوی اچا پکې یو ظلم نه دی ویلې چا پکې څه نه کړی یو ظلم د جمعې د شپه ورځ یو بل را یادوي حاجی کوم امام نووي رحم الله خبره میو کا ای به د جمعې په شپه ورځ باندې د فرض او سنت نه علاوه نور عبادت نه کول ټول به درود وي د جمعې په خصوصیاتو کې او خصوصیت دا ده چې د نور شپو او د ورځو په نسبت باندې موږ په دې سو ډېر درود شریف وایو د مدینه منوره کې کله نا کله موږ یو الله دې حرمین کولاو کی او موږ تاسو ټول دې الله حرمین شریفین لبوزي نو دادل تم موبایل دی په خصوص راځي د جمعې په شپه او ورځ باندې د اغه په موبایلو چې اوسات تیر شي د آیات راشي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما یو ځل بچی ته تاسو مې اسري وېدا د جمعې د ورځ را یادای
الته د جمعې پشپم درسونه د خالی پشپه حرم د مدینه کی چوټي وي نو د جمعې پشپه چې کوم عالم د قران او حدیث او یا نور درسونه لکېنی اول خلق لرایات کی چنن سره نن د جمعې شپه نو دا ګوره یو کور کې مرا یاد وا و چې توارې ولوي نن د جمعې ورځ دا ماجیګر په ګوره دعاګانې قبليږي اسمر زمونږ حاجتونه دي کنه دی وای بنده ته بنده زکوي چې دا حاجتمند دی قدم په قدم محتاج دی او بیا ټول نلوي حاجت زمونږ د ځنکدن دی د قبر دی د آخرت دی د الله مخ له درېدل دي نو د جمعې مبارک ورځ د خلکو پکار دی چې کور کې یو بل سره څه کوي را یادای نو کوشش کوي چې دې کې وس کوي بای اوس خو تاسو کوی جمونه خوشپته را دا باقی لګه پاتې دسه ها بھائی دیکي به پته ولګي که تاغه تیر شي په ارمان کې چیرې بیگا خو زه په غفلت کې وعالم نو اوس خو الله پته ولګي دا اوس څومره وخت دی که چیرې ته وې دا کوشش وکړه چې ما نه څوک ډېر درود شریف نه وای دین بلوی مقام سید الله حبیب فرمای پرز د قیامت په جنت کې زمانه ټول نه نږدې بسوږي چې څوک په ما ډېر درود وایي دا چانه د خو حاج د سید العالمین گاونډي دی په جنت کې جوړ شي دا گاونډي بسوک جوړيږي چې څوک ډېر درود وایي په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې او دو سيزونه دي سره الله حاجتونه پوره کوي پریشانای ختمي وای کدا دو وظیفي چاونی وی کنه نو د دې لپاره مضبوط دلیل شته یو چې کوم مسلمان نارینه زنانه درود وای بس ولګیا دي نو الله به د پریشانای ختمي حاجتونه به پوره کوي دویم چې څوک صحیح استغفار وای او صحیح توبه وباسي دا صحیح می در لزکه وي چې عثمان پردو خلکو حق نیولې پټې می نیولې ټول رضوا مستغفر الله نو دا ټوکی کوم قسم و ایمان سره وایي ها بھائی استغفار صحیح دی نو چې چا دې سه نیولې او لور ک کنه اکنا غنور کې زما دې توبه نو کتا یو لاک زلی درجه توبه وست دا توبه دا توبه دا چې پر دې حق دی نیولې پاغي دې خېټه ور چولې پاغي قابض جوړ شوه هغه حق څوک هغه حق زما عزت مندو هغه ته واپس کا نو په صحیح استغفار باندې ټول پریشانای الله سکي او صحیح استغفار مو پیژندو کنه بھایا صحیح استغفار دی وای چې تانی ولي نکدي دی ولي او خپلار دی ولي او اوس پتا خېټه ورچولې نو ته توبه کې خدا حقدارانو لور کا کنا دا حقدارانو لور کا نو صحیح استغفار سره الله ټول حاجتونه پوره کوي پریشانای سکي پریشانای ختمي او د درود شریف سره الله ټول پریشانای ختمي الٰه العالمین سکي ټول پریشانای ختمي نو دا یو ډېر لوی ورځ ده او پدې کې د دې لپاره لوی خصوصیات دي زما عزت مندو نو چې موږ او تاسو د دې ورځې خیال وساتو په دې ورځ کې ګوره دا سنت دي چې سړی غسل وکړي ځان صفا کی صفا جامې واچي د وس مطابق خوشبویو لګي دا د دې جمعې لپاره دي دا غسل ورته سنت ده بعض موجود طرف ته لاړ دي او دا غسل د دې ورځې د پاره ده که د دې مز د پاره ده د علماء یو اختلافي مسله ده نو وی غوره خبره ده نه توجه ولبای نو دا چې سوام دینه خاص شېشته چې تاسو یو قبل غوړی ها لکه قران دې مخې له یتبل په لګوري نو دې د چرته خشېشته چې تبل په لګوري کسب دې چې پسړی توپ کې نه کنه ټکه بدر پوری نن خلید دین سمي وی بای دا غسل د دې ورځې د پاره دی او کده دې مز د پاره دی نه د علماء راجح قول دا دی چې دا دې مز د پاره دی نو وای خبره دا دی چې داسې وخت کې سړی غسل وکي چې هم په دغه غسل کې دا مز وکي که پوه نه شي په خبره باندې غوړه سره نو دا غسل
د ټول علماء په نس سنت ده، تر دې چې بعض علما د دې د وجوب طرف ته لاړ دي. د جمعې فرض نوې جامې اچول، غسل کول، وختي راتلل سنت طریقه ده. وختي راتلل سری سنت طریقه ده. تاسو ابل جمعه ما سره واده په ابل جمعه والا څوک راغلي؟ ها بھائی ابل جمعه والا زاړه مرګري څوک دی بھائی؟ څوک د زوال نمخ کې راغلي ای لا سوچت کوي بھائی. کوشش کوي ماشاءالله باز مشران ډېر وختي راځي. د جمعې برکات باغ چاته حاصلېږي چې د زوال نمخ کې راځي. حدیث کې راغلی سید العالمین فرمایي تاسو ګورئ نه چې کارخانه او چې دفتر لذي نو سوکۍ والا ولاړ اوس خو ولا ګوته جوړه کړي ګوته لګای ډېر پکې خفم دی وي موږ چې تنا وخت لاړو غوس ګوته لګي پکار دې چې خوشحال شي په نو سره اوس ګوته لګي او ګوته پتم لګي نو دا بچی ډیوټي لتلو اته ګنټي ډیوټي به نو دوه به ته سر نه لری کله دوه به سکل اخر نه به لری کل یا به پنځه کسان چې دفتر کې نو یو لبه زما 10 ختم وکا نو سپ خپه دي ډېر ځکه پیسې حلالي دي چې صحیح جوړه تا لوام چې ته ډیوټي د دینی دا یا دنیوي دا اته ته ګنټه دا اول نو ولا او ګنټه د اخر نو ولا نو حلال دی راړه که حرام دی راړه تعالی خود دی وقت د پابندۍ تنخواه غدر کوي. نو ګور داسې د جمعې پرز په دې دروازې کې ملائک ولاړ وي. څوک چې زوال نه مخکې راشي نو هغه ملائک د دوی نوم ولیکي او د یو قبول شوي یو ثواب ولوري کی. نو کله چې دی په لګورې اذان او خطبه شروع شي ای خپل رجسٹر بند کی بیا عین وګیږي ملائک ګور دومره شوق لري کجره دومره شوق په انسانانو کې ټوله مسله به محلوا. ملائک د قران او سنت دا اوریدو به انتها څه کوي شوق لري. اوس مثال په تور مونږ نا وخت رالو نو څومره نقصان مو شو. یو خو د جمعې د برکاتو نه محروم شو. د جمعې سره اته سلام تاسو کو یو سره نو کرنی ولې وغلوي چې ساری و بجې به ما سره ګوټ کې او ماسپخین بدرې بجې چټي کېږي او هغه کله وختي راځي کله نا وخت راځي سو ورځې به برداشت کوي ایمان سره وایي تاول و بجې وی نه بجې راغی اته ولې درې بجې چې بانګ یې کور کې ناشته کلمه وایي سو ورځې به برداشت کوي. داسې الله یو وخت نکله تا مې شرازي نو د الله د رحمت نم سره وګرځيږي. ور یو مسله ذهن کې واچوي یا بھائی د طبیعت په مسلمانۍ الله ناراضي کیږي چې ته زما چې سخوه یا غشن مسلمانی پي چې څو وخت مړه صاحب باندې صفا شو به جمعات ل برازم اکه می خوخه د جمع ل برازم غني کور کې به کو دي ته د خپل طبیعت مسلمانی وای. قسم دې ک د خپل طبیعت په مسلمانۍ مونږ ته نجات ملاو شو. ځان بد الله دی او قانون سکو دا چې مال رب سوي چې ته بس واخراجه استاد اموز په کومي طریقې باندې وي نو که د خپل مونږ دی په ورځ مونږ ټول مسلمانی د خپل طبیعت تا تاسو ګورئ چې اوسړه پکور کې د پلار مور نه مني نو که څوک خلک وایي ګیله ته مکو یا بس د مشر خپل نه مني نو چې الله او رسول نه مني هغه نه سړی جوړ شي وای دا نه سړی ځکه چې د پلار د مور د مشر نه مني نو چې کوم سړی الله او رسول سوي دی هغه نه بس جوړيږي هغه نه بس جوړيږي چې الله وای داسې وکا ا دې د خپل طبيعت مطابق لګیا دی هغه نه داسې جوړ شي چې الله په هغه څه پروا نه لري. نو د جمعې پر زما عزت مندو په کار دارې چې موږ تاسو وختي راشو او د جمعې د قضا کولو زما عزت مندو کوشش وکړو. یو حدیث پاک د مسلم شریف کې دا سراغلی ابن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما فرمایي وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی علی اعواد منبره داید منبر پاغه د ناس ته فزایونو وی خام خامن د شي قومنا د پر حدود جمعې د منزونو نا او لا يختمن الله على قلوبهم اکدای دغه شان جمعې لنرازي الله ورته پزړه مهر د گمراهیو لګي ثم لا يكونن من الغافلين
بیا بشي دی د غافلنا اے غافل ستوي الله دې موږ تاسو دا غره عذاب ذکر کوي کانو ورې دلم د دین آسان دي غافل چاله وای چې دې پدی پوه نه دي چې زسله پیدا غافل پدی پوه نه چې را بانګ جوړ را چاله आवाज وکړو نو غافل داسي چې دې په ځن کدن کې را بیدار شو په غافل معنا باندې پوه شي وای چا چې د جمعه پرې خو د غافلینو نه بولی کله شي غافل چاله وای دې دا پر لکه نه دي چې زسله پیدا زما دا پلار مور چې راغلی او اوس می په خار انبار کې دا سره راغلی دا روزانه چې اعلان کیږي او موږ خخو دا سره راغلی بعض انسان باندې الله رحمي دا دماغو کې کې نه چې زما د پیدایش څه مقصد ده زسله پیدا او غافل دی لوي چې هغه برا بيداریږي خو په ځن کدن کې برا بيداریږي بعض روایتو کې دا سراغلی دا مسلم شریف حدیث وای چا چې درې جمعې پرې خو د سستیا د وجنا ایسا عذر شرعی نشتا خصوص پستے نو ای اللہ بد د پزړبانی مہر لګئی د پزړبانی بسو کی مہر بو لګئی نو پکار دا د ما عزت مندو چې دې رزه دادا بمغو تاسو خیال ساتو مخی جمعه کې درلې ویلې شمی وو وای مستحب طریقہ دادا صحابه و روټي د جمعې د مزنا پس وړه اخوب به د قیلوله سنت ته او د جمعې پرز به موز نه پس کولا د جمعې پرز به سکولا موز نه پس په کولا نو پدې نیت چې سړی وي روټي برستو خرم ځنی وخت سړی روټي خوري اپا کې نیمه ګنټه تیر شي بس خوب په زور وکي نو پدې نیت روټي رستو کول چې رزود نشم او زه چې د الله او د رسول کوم خبري کیږي چې دا خپ سوچ فکر سره واورم کچری یو مسلمان پکار خدا دی کوشش وکي چې روزانه د علماو سره کې نه او د الله د رسول او د خپل دین اسلام زده کوي وعده مو ده بھائی غنی جمعې له خو وختي راځي کې اوسړي د جمعې وختي راشي او د پورا خبره د دین واورېدا د روح له دمر غذا ملاو شو چې دربلي جمعې پورې بس کیږي تربلي جمعې په پس گزارو شي نو د وختي راتلو کو شوک وختي راځي وای چې واده وکي ها د جمعې پرز ګوره غسلم سنت ده خوشبویم سنت ده مسواکم سنت ده اے مسواک سم سنت ده خود جمعې پرز پکې لګه مبالغه وکا د جمعې پرسو مبالغه وکا دې بچي استادو ډېر لوی عالم مدینه منوره کې اوس عمل تکې ده او ډېر نایاب علم دې ور سره دې ډېر نایاب کتابونه ویلي هغه کتابونو نومونه دلته شاته نه ورزي دا سي د نحو او صرف امام دی یو رزال تکيو مدینه منوره کې درمي سبق دی وینه مالوي چې نن د ما جمعې ورځ زما مسواک وا په چټي را لراک نو د جمعې پرز د نور ورځو په نسبت لکسو کا په مسواک کې مبالغه وکا جامع صفا سوتره وینځلې واچوا اتر مناسب واچو ګر باز اتر داسي وی چې دا غاترو نه خلق تنګي دا سه اتر استعمال کا چې دا غیر شاله تکلیف ني وختي راشه اکه یو ورځ د نا وخت کو نو لکه دردمن شه کله کګور لکه درد راتله بیا مسله حل کې ده د دین سره د موږ دنیوي نقصان باندې خپکی کنه خپکی نو که د دین سره ګټه کې کمه راتله چې ما خونن جمعې نا وخت کو اګور دې ټول یو ثواب غټلو ازول تا مجرمم شوم او ثواب عمران لاړو ایمان سره وای چې تل کې دا احساس راغله ابن مسعود رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی ها بھائی دا سپه کې راويخ کرو را زور ور کا خوب لغه چې ما خبر واو نه دی او شي دا تاسو د عجیب انسانان دی او درې کم از کم چې سړی هدي په وګوره تاسو کتا زو د درونو ګوډ لځي یو پکې روزانه ودی پدری مرز ور سره څه کوي خلک درنه اخلاص نکړي چې ته خوب نه راغله تاسو له ایمان سره وایي دا کارونه کوي کې یو نوکر دې در سره یو دغه ام کار لروسه ودنه والو قابل وای کې نه وای قابل دا موږ سره چې ودی خو والو قابل ني پوښې په خبره باندې خدا دې والو وز موږ نشتا ادا سي مولا سنت تړلي بیا ځان سره یو بالا خم راړای وو دې
چې بس زه به بیان کوم او تاسو خو بېغمه ودې د الله بندګانو دومره د الله او د رسول د خبرې عزت احترام په زړه کې وکړئ. دا د نقصان خبره ده چې د الله او د رسول خبره کېږي او تاسو دې دا خوب مو د دنیا او د آخرت د تاوان خبره ده. جی ابن مسعود رضی الله عنه نا وخت راغله یو جمعه نو یو سویله او کو غټ ابي ځان له تسری ورکول ډېر رستو شوی نه ځکه یو مسله دا الله زموږ استاد ټول نصیب کی چې پرز د قیامت به جنتیان د الله دیدار کوي. الله زموږ استاد ټول نصیب کی وې دی دیدار ته بسنګ کینی د جمعې پرز چې څوک د ټولو نه اول راځي دی به د الله دیدار ته پاول سب کې ناس اسو چې ورستو راځي یا ورستو ناشتي څومره لوی نقصان خبره ده. د جمعې په ورځ به د الله دیدار ته مؤمنان څنګه کینی چې څوک وختي راغله دا د الله حبیب ویلي دا څټو کې نه دي دی به د الله دیدار ته پاول صف کې ناشتي پکار دې چې پاول صف مونږ او تاسو سوق پاول صف باندې وې دو سيزونه دي که خلکو لا پته ولګیدا نو د محلي او د کلی دومره خلک براجم شي چې جنگ به نو بیا یو خيار سره د جنگ ختمېدو لپاره خسنې اچي یو که د بانګ پته ولګي چې دې څومره اجر ده نو دومره خلک به بانګ تراجم شي چې دای د جګړې د ختمېدو بل څه علاج دی خو یو خيار سره ورته یره جنگونه مکوي خو خسنې دار تاسو د چانوم چې وروته د بانګ وای دویم کده دی اول صف پته ولګیدا چې په دی اول صف کې څومره لوی اجر ده نو دا اول صف د پاره به دومره محلي والا راغله چې بیا به ټول په اول صف کې غټول نه ځایږي نو په دې به جنگ وې نو د جنگ ختمې دو د پاره د الله حبیب فرمایي یو شخص ورته جنگونه مکوي او ځکه خسنې بواجو چې د چاره هوته نو دې پکې کیږي. داسې د جمعې په ورځ په دې وختي راتلو به د الله دیدار ته زما عزت مندو مونږ او تاسو د ټولو نه په مخ کې صف کیو نو دې د پاره زما عزت مندو چې مونږ او تاسو کوشش وکړو او جمعې ته وختي راشو د دې د اوقات راګیر کو په دې کې درود شریف وایو ادا نن جمعه ګور بیګا د جمعې شپه تیر را کدا ټول دنیا زمونږ په لاسو کې راشي او ورمو کدا واپس کیږي چا په ګناه کې تیر کا چا په عبادت او جړاو درود شریف کې تیر کا دارز بیا په ګوتو راشي دانن رس کوم تیر را بس دا زمونږ د عمر نه کم شو دا کوم کروڑونه اربونه روپۍ ورکاو دا زمونږ په دې عمر کې بیا واپس کیږي نه عمر قیمتي کیږي زما عزت مندو په دې باندې او عمر کې برکت دا دی چې دا د اخرت د پاره استعمال شو هغه عمر ک لس کال دی خو چې ستا په قبر جوړ شو دا برکت عمر دی او کو عمر 300 کال دی خو قبر اخرت په جوړ نشو دا عمر به برکت عمر بس سلاړو او د کمشي لپاره چې الٰه العالمین مونږ او تاسو لرا کړو نو هغه شی مونږ او تاسو ته ملاو نشو زما عزت مندو دا وګوره زموږ ژوند دی کله به ګرمي راځي کله به سردی راځي کله به کار ډېری کله به لږوي خدا چې بني چې زموږ کار وي نو بیا به درسونه او جمعات بند وي زموږ ور زمیدارو دا طریقه ده وای دا کارونه ختم شي کنه بیا به درس لرازو او زموږ بعض کسان په ماسوتن راتل نو سبب وای چې بټای ګرانه نشو او فصل ګران نشو نو تا او ته خیر لړکړې کنه برکت خو په جمعات راتنه ته جمعات ګورې نه نو بعض ورځو کې چې زمیدارو کار ډیر شي دی پر موږ سره ته بچی را لېږي بعض خلک نو چې کار ډیر شي بیا بچی ني او چې کله اوسګاری نو ویسه کوي ناغه بچیونه سجود نشي بچی نسو شي پنځه شپږ کال راشي خو چې کاری نو نه را لېږي اکوله پلار دراوله نو کو سکول کې ولې پلار دراوله نو دلته تیار ولاړی ځکه دی بچی نه به جوړیږي اکو دلته ولې چې پلار دراوله نو هغه سو جمعات له مدرسې له ورکې ذکر چې څه کوي را لېږي ابنا پلار مر سره زما عزت مندو ناراضي نو ګوره ک بچی مو دیوم کار کده او کار نه ده سبق لرا لګي
اتاسم کې دا بکله کارونه ډېری کله بلګوي تب کار قرباني کې نبی رحم السلام په زمانہ کې صحابه باندې امتحانات دو چې کله به فصل تیار شونه الله به امتحان راوست صحابه باغ قربان کو ځکه د قران په سونو آیاتونو کې دای صفات دي غزوه تبوک چې کېدا دلته میوي تیار دي شکول غواړي د کجورو ادي کې غزوه تبوک راغې ناغه صحابه تیار میوي پرخوي وی کوئی غرزي کې او کار سکیږي او د الله حکم سکو لاړل تبوک لري سو میاشتې پتلو راتلو لګي دي ځکه خو الله رب العزت وی اتبعوه ساعة العسرة وی اغا مهاجرین و انصار چې په یو سخ وخت کې زمانه پیغمبر څخه کړي وا مرګرتیا کړي وا دا چې توزګار جیسے نه مسکار نشتا نو بیا بدل تناس دي قربانی خدای چې ستا کار شته او په جمعات کې کې راسته اجوزګار بیا خاصی مزګار نو کوشش وکوي ورو کنه وکوي ګورا ک کار ویو کني ودا وکله ګرمي وی کله به سردی وی خود دین کار به موږ نه پریزو نبی رسول الله د مؤمن یو مثال پیش کړی دا وام بیا بس کو وی په دې صحرا کې یو ونه دا او داغي د مؤمن مثال داغي غونته ده زما صحابه را لوی چې دا کوم ونه دا رسول الله حبیب وی چې دا د کجوري ونه دا تاسو ګورئ سلور موسمونه بدلیږي خود کجوري پتر او تازګۍ کې فرق راځي کله بهار ده کله خزان ده کله ګرمي ده کله سردی ده خو کجوره پکې تکش نه ولاړه ده اکل سیلې د دې طرف ناراضي او کله د دینه خدا کجوره پکې کله کولاړ نه دا سیلې غرزې نه غل دا په قسم فتنې راځي خدا نه چې ځان سره یوړي ابل فتنه را لاغه ځان سره یوړي کله به ګرمي وی کله به سردی وی کله به کار ډېری کله به صحتمند کله به بیمار خود دین کار په پیسې حال کې څه نه کې دا کدي پرې خو نه د قبر او د آخرت لپاره تاوان دی نو د مؤمن مثال مو په جند سخون ته دی دا توتان موتان غره پکې وچی تو ته نه ذکر کړي اني بل بوټه ذکر کړي د مؤمن مثال یې سره ذکر کړي موسمونه سلور دی خو ایمان سره وای کجوري په تاوګره کې سفر راغی دا به کله ګرمي وی کله به سردی وی او ته خدای الله بنده تب نه په ګرمۍ پروا کې نه په سردۍ پروا کې دا الله دین به دې سکړي قائم او دائم بدین استقامت ګورم مو تاسو اوس هم سوال کو چې اهدنا الصراط المستقيم الله مونږ ته د استقامت لار وخه استقامت وای دي تک کار دشتاو کو نشته جمعات لبرازي دي له چوټي نشته کنه استقامت دی لوي ک تروغ او ک غریب او ک مالدار او ک کار ډېر دې ک لګ د خود په خپل دین کې فرق نه راولي دي ته استقامت وای او جن کار ډېر دې نو جمعات کې رزق پستور ګونو ګوري اجه کار نشته بیا جمعات کې دې ته استقامت نه وای الله زموږ استاد د ټولو استقامت نصیب کی په دې کارونو کې به برکت دې زې ناراضي کم زې نه برازي اکدا زې مو پرې خو کنه نو ور سره به د شپې او د ورځې لګي خو برکت مته لړکو نو برکت ته لړکوي ما کارونه کوي تا شریعت دا نه وي چې کا حکار کوي د ګنټي په ځای دوا کوا خدا زې به نه پریزي دې کې به خیر او برکت په دې په جړاو په دعا راځي او کدا زه دې پرې خو نو بیا کشپا ورځ لګي ایس به زما عزت مند جوړ نشي الٰه العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله موږ دا سوء سم واوریدل پدې د عمل کولو توفیق موږ ته راکې الله موږ ټول د قران او سنت دا اوریدو په وخت کې بیدار کې او چې یو خبره د پیغمبر یادو موږ نه هېریږي نه الله موږ ته زموږ والدینو ته مړو ژوندو ته حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د فتنو دور دی زموږ د ټولو د ایمان او د حیا حفاظت وکړي الله د فتنو دور دے موږ د دواړو جهانو د شرمندګو نو ساته الٰه العالمین الله د دواړو جهانو د مختورین مو الٰه العالمین او ساته په پورا دین موږ ټول ته د تلو توفیق راکې الله دا کوم وبا او بیماری او فتر غله دا د خپل ټولو بندگانو نه الٰه العالمین لری کې او د دې د وجنه د مسلمانانو دینی او دنیوي کارونه ټول بندي
الله زمون گناهونه معاف کی او دا دینی او دنیوي ټول ادارې کلاو کی. اے دعا وغواړئ چې الٰه العالمین حرمین باندې بیا موسم بهار راوړي. دا د تاریخ د درد او د جړای او دور دی چې رمضان هم دغه شان تیر شو، اوس حج را روان دی. الله حالات ستا په لاسو کې دي، ته حرمین شریفین او ټول مساجد او مدارس کلاو کې. الله حرمین شریفین او ټول مساجد مدارس او مراکز الٰه العالمین کلاو کې. الله ته زمونږ نه ناراضه شوی او زمونږ حرمین بندي، مساجد بندي، دینی شعبې بندي. یا الٰه العالمین ته زمونږ نه راضي شي، مونږ ټولو له د صحیح توبې توفیق راکې او زمونږ توبه په خپل دربار کې الله قبول او منظور کړي. کم مسلمانان که په دینی او دنیوي سفرو کې دي او د دې حالاتو د وجې نه ګیر دي، الله غیر راتلل غواړي، د غیب و نه د راتلو اسباب وله جوړ کړي. کم بیماران کورونو اسپتالونو کې دي، دعا وغواړئ الٰه العالمین ته ورته شفاء کامله ورکړي. په دې بیماری یا په نورو بیمارو کې چې تر اوسه پورې څوک وفات دي، الله د رحم د کرم معامله ورسره وکړي. الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه ترسره کړي. الله زموږ او د ټول امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي. کوم مسلمانانو دعا بارکې ویلي، څوک بیماران دي الله شفا وله ورکړي، څوک قرضدار دي الله د قرض نه خلاص کړي، څوک بی ګناه بندیوان دي الله د بند را خلاص کړي. د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی وله ورکړي. الله دا مدارس او دینی مراکز تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي، د دې حفاظت وکړي او د دې ضروریات الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.